عظیم اوریزه ده دا اوریزه د توحید اوریزه ده غواړم ډیر مختصر بنا باندې اختصار بنا باندې انشاءالله هغه توحید څه پیغمبر اکرم خپل کوششونو ذریعه سره تکلیفونو په ذریعه سره حتی پیغمبر ویله ما وذی نبی کما وذید ما په شانته یو پیغمبر زیات نه دی شوی دومره تکلیفونه یې وکړلو دومره زیاتونو سره دغه توحید پروردګار وحدانیت یې دنیا ته راوړلو خو ډېر کم یې عرصې کې ډېر کم ټایم کې دغه توحید معاشرې نه وجود شولو صرف 500 کالو کې دغه توحید دوباره ختم شولو صرف 500 کالو کې دغه معاشرات دوباره بیدینه شوله د بیدینی نه د توحید نه رسول الله کرسی باندې ناست کس داسې څه نه وحی راغلی دی نه قرآن نازل شوی دی د خو بني قریش ځان لپاره یو کیل جوړ کړی و دینه پورته بیدیني نور څه وي چې د پیغمبر کرسی باندې ناست مسلمانو خلیفه د الفاظ وي څه کله مشر و خلیفه‌ای د حالات کې دی نه نور څه چوکې دربار کې دي نه هغه به دینه بدتر حالات کې دي څه کله دې حالات ته دې مرتبې ته بېدینۍ ورسېدله وشوه بیا حسین په شانتې یو کس راپاڅېدلو څه حسین د خدای هغه عزیز بنده دی څه هغه خدای باندې خدای وحدانیت باندې خپل ځان خپله خیلخانه خپل مال و دولت حتی خپل عزت قربان کړلو خپل نموس یې قربان کړلو دا شانتې حسین توحید زنده کړو نن سبا معاشرې کې ځکه د توحید موضوع ضرورت محسوسېږي چې بالکل د یزید والا معاشره راغلی دی که دا شی په خولې هم حسین حسین یا یو حسینیت زنده باد یا یو کردار ما ټوله د یزید کردار دی آیا دا د یزید کردار نه دی چې د حسین مدام ته د حسین عزادارۍ ته ته پړاکردار و جامو سره میکاپ سره راشي ته د یزید خوشلوي که ته د حسین خوشلوي تا باندې د حسین یا لعنت وي تا باندې د خدای یا لعنت وي ته هیڅ کله حسینی پیروکار نه یې ته هیڅ کله حسین طرفدار نه یې ته هیڅ کله حسینی نه یې ته بلکې حسینی جامو کې یزیدي راغلی لکه څرنګې یزید په خپله اسلام جامو کې کافر راغلی یزید بے ظاهر اسلامی لباس چاله خود درونی داخلی باطن یې ټول کفر نه ډاک و اندې شانتې ته هم ظاهر د حسیني برېښي خود باطن کې درون کې د ټول کفر ټول یزیدیات دی څومره د عیب خبره دی قسم دی خوله مه کله وخت کې ژبه مو ودرېږي څنګه زه د الفاظ ادا کوم څنګه وایم څه خلته الفاظ ادا کړو ویلی نشي انسان شرمیږي خپل ځان اینن او ته حیا محسوسېږي دغه کوم حسینیات شولو او خویندو میندو څه حسین عزادارۍ ته پړکدارو جامو سره ځي ورمنه زهرا تا باندې نظر پرېوځي هغه ورمنه څه حسین اعضا کې غمجنه دی څه تا د نجس لباس وکسي هغې ورمنې زړه ته به څنګه تکلیف ملویږي هغې ورمنې قدردانې زړه باندې د غشي ګزار دی که نه دی معاشره بېدینۍ طرف ته روانه دی معاشره توحید نه وریا شوي دی ځکه ضروري دی چې توحید دوباره زنده شي د حسین هغه خبرې دوباره یاد شي خلکو ته عزیزان گرامی قدر زه ډېر مختصر یو دلیل بیانوم څنګه نور مجالسو کې مهم اول دلیل د خدای وجود باندې د خدای اثبات باندې هغه نه بعد مولا حسین هغه مبارک الفاظ سو کربلا سرزمین کې ادا کړي دي بیا زحمت هم یو کاست راغلو مولا امام جعفر صادق علیه افضل الصلاة والسلام ته
هشام بن ملک سے د مولا ډیر ګران قدر صحابي دی، ډیر مولا باندې ګران دی، هغه هم ورسره دی. دغه کس مصر والا و، دهري و، زنديق و، ملحد و، خدای نه منلو. دغه کس راغللو دینما عبدالملک و، مولا طواف کولو. طواف حالات کې مولا ته راغللو، مولا نه پوښتنه کوي، مولا ته فوراً پوښتنه وکړه څه د نامېږي؟ ورته عبدالملک. عبدالملک یعنې د بادشاه غلام. ورته د کوم بادشاه څه ته غلام یې؟ د بادشاه د اسمانو بادشاه دی که د ځمکو بادشاه دی؟ مولا همدغې جملې کې یو ډېر غټ مطلب دی، څه ته د ځمکو ملوکیاتو د ځمکو بادشاهانو غلام مه جوړېږه، که غلامي کوې تو خدای غلامي وکړه. د هغه چا غلامي وکړه هغه د ځمکو آسمانو بادشاه مالک دی. لکه څنګه حضرت یوسف علیه السلام خپل جیل کې صحابه ته ویل، خپل مرګري څومره جمع مرګرو ته ویل کنه آیا امر باب متفرق خیر امر رب واحد، آیا دا متفرق مختلف قسم ته خدایان بهتر دي که یکیو خدای بهتر دی؟ هغه یکیو خدای څنګه د هر چی مالک دی، هر چی باندې قدرت لري، قادر مطلق دی، کامل مطلق دی. مولانا د یوې جملې کې ورته ډېر څه ویله، خو مولا نور څه هم ویله د غواړي. ورته کو څه کله ما طواف ختم شي بیا ما سره لږ راشه. څه کله مولا طواف ختم شو هغه زندیق راغلل، زندیق مصري مولا سره کېناستلو، مولا سره مناظره شروع کړه. د مولا جملې اوس واوره، ډېرې درندې جملې دي د مولا اثبات الهي په متعلق. هغه کس ورته یې څه مولا ما ته نه برېښي، ما ته نه اندازه دی څه خدای موجود وي، خدای شته وي، خدای وي، خود دغه کائنات خدای لري. نو خدای ورته یې څه آیا ځمکو ګهرایو کې لاړې یې؟ توجه مو دی که نه ورته؟ ځمکې ګهرایو کې د سفر کړی دی؟ ورته کوم نه. ورته یې څه آیا اسمانو ته لاړې، اسمانو ته ختلی؟ ورته هغه ورته یې څه نه بلکل نه یم. بیا ورته یې څه مولا ورته یې څه دغه ځمکې ګهرایو کې چې د دې نه خبر یې؟ چلو ولاړ خو نه یې خبر، خو به وایي څه نه نه یم خبر. د ځمکې کې نه نه چې دي ما ته هېڅ اندازه نه لګېږي. انسان کې دا طاقت شته، دا قدرت شته چې ځمکې کې نه نه ټول ظواهرات موجود څه کوم دي هغه علم حاصل کړي. انسان قدرت نوتلی شوي نه دي. بیا اسمانو ته لاړې، دا نورې سیارې د لیدلې دي څه دغه یې موږ تاسو ځمکه یوه وړه سیاره دی، دا یوه نظام کې نه نه یوه وړوکې غوندې کې سیاره دی، چې هغه نظام ته نظام شمسي نه وایي. بیا دغه نظام شمسي د یو بل نظام وړوکې غوندې کې یوه وړه حصه دی، هغه نظام دینه بلتر دی. بیا دا نظام بل نظام کې دی، بیا بل نظام بل نظام کې دی. حتی څه کوم څه نن سبا ساینسدانو کشف کړي دي، البته کشف یا نشي کولی هر څه، د یوه نظامونه کشف کړي دي. که چیرې دغه ځمکه مو څه محاسبه وکړو، مقایسه وکړو، ځمکه یوه ذره برابر حصه جوړېږي. ته د یوې ذرې په متعلق معلومات نشي حاصلولی. پروردګار دومره کائنات خلق کړی دی، هغه کائنات کشف کوله انسان قدرت کې نه دی. هغه بیا دغه ټوله کائنات بیا انسان خلق کړی وي، یا بیا وچ وچه خلق شوي وي. څه مولا ته یې څه ځان ته نه یم لاړ، دال ته نه یې لاړ، مشرق ته نه یې لاړ، مغرب ته نه یې لاړ. بیا ته څنګه یقین سایې څه خدای نشته دی؟ بیا څنګه ته حکم لګوې؟ آیا دا عقلي خبره دی چې ته حکم ولګوې چې خدای نشته؟ بس مولا ته دې بلکل تاسو خو ماته اوسه پورې چا نه ویلي. زه به دغه ځای کې یوه جمله وکړم، چونکې اوسه پورې ته در اهل بیت ته نه وې لاړه. تقریبا د موضوع ابتدا نه دا خبره ده چې در اهل بیت کې به تا ته توحید میلویږي، در اهل بیت کې به تا ته خدای میلویږي. هغه کس دی، هغه کس ته د مولا یی څه اوس راشه، اوس هغه کس ته د مولا یی څه صرف ته دومره ویلی شي چې خدای شته او که نه شک وایه چې ما شک دی ورکړي. اول یقین سویله چې خدای نشته، هغه کس یې راوستلو شک حالته. توجه مو دی وړونو؟ شک حالته یې راوستلو. دغه شهید مطهري نما ورکوي شک مقدس. څه د شک نه ورسته شوه انسان قدم کېږدوي یقین ته رسېږي. اوس ورته مولا یی زموږ خدای باندې 100% یقین دی، یقین کامل مو دی. اوس ما ته لاس راکړه چې زه د خدای ته ورسوم چې یقین کامل ته جوړ شي. مولا ورته یی هغه پروردګار، هغه عظیم خدای ته سترګې وواړه، میاشت یې پیدا کړله، میره سترګې یې پیدا کړله، ځمکه یې پیدا کړله. که چیرې دغه ځمکه دغه میاشته څه دا یو سکنډ یوه لحظه
یوې لحظې پورې نه وروسته راځي نه مخکې راځي، ورېځه نه مخکې راځي نه وروسته راځي. دغه میاشت ته دومره نظم و ضبط سره چا راونه کړي دی؟ دا میره سترګه دومره نظم و ضبط سره چا راونه کړي دی؟ درو سرعتونه خالي نه دی. یو سرعت دغه دی څه ته وایي دغه میاشت د خپل سر څي، خپله شعور ورکې دی. د میره سترګه د خپله څي، د ځمکه د خپله څي، د خپله شعور ورکې دی. خپل شعور لري، خپل اختیار سره د څي. مولا ورته یې څه که چېرې خپل اختیار سره روانه وي، خپل اختیار یې وي، څه مغرب نه راخېږي نو یوه ورځې مشرق نه راوخېږي که څه مشرق نه راخېږي خو یوه ورځې مغرب نه راوخېږي که همیشه دپاره مشرق نه راخېږي مغرب کې طلوع کوي. که چېرې خپل اختیار یې وي خو یوه ورځې مغرب نه راوخېږي که نه. آیا تاسو دا شي چېرته لیدلی دي چې یوه ورځې مغرب نه راختلی وي؟ دې نه اندازه لګېږي چې د میاشت میره سترګې خپل اختیار نه لري. دویم سرعت ته به دا یې څه د زمانه دی څه هر چی د چلی زمانه دی څه وړکې جوان جوړوي، جوان بوډا جوړوي، بوډا نه بیا زندگی ختم کی. دا زمان دی لکه دهری دغه واجنیه څه چونکې هغوی دغې خبرې کوي دي چې زمانه انسان ختموي، زمانه انسان وجود کې راولي. و تا که چیرې زمانه کې دغه قدرت دغه طاقت ورکې وی نو پکار دا دی چې زمانې پکار دا دی چې جوانۍ نه بیا بچپنۍ ته یا بتلی شوې، پکار دا دی بډګۍ نه یې جوانۍ ته هم راوستی شوې. زمانه پکار دی بیا وروسته د هم بوځي، نشي د بتلی. لکه څرنګه میره سترګه خپل قدرت سره وروسته نشي راتلی، یو لحظه وروسته نشي راتلی، زمانه وروسته نشي راتلی. بلکل مئی کې او سمت باندې روان دي چې کوم سمت خدای ورته مقرر دی. کیدای شي تو ذهن کې دا راشي چې خو که خدای داش کړي خو خدای ورې واپس کړي. ها د خدای نمایندگانو متخیل دی یور رسول الله شق القمر وکړلو، میره سترګې واپس کړله. خلکو ته یې دا وخیل چې ها زه د خدای نماینده یم، خدای قدرت سره د میره سترګه چلیږي، کله خدای وغواړي دا میره سترګه واپس کړي. لہذا نه خپل قدرت سره د چلیږي نه د زمانه چلی، بلکې مجبور دی. چا مجبور کړي دي د هر چی، چا حکم ور باندې دی، هغه حاکم نما الله دی. هېڅ لکه څرنګه میره سترګه شق القمر معجزه پیغمبر وکړله واپس یې کړله، خو دنیا ته یې دا وښیل چې ها دغه قدرت سره د خدای چلیږي. همداسې دی که نه؟ همدې شانتې د زمانې حالې سره هم حضرت عیسی علیه السلام مردگان زنده کوي، زمانې ښه ختم کړي وه. حضرت عیسی علیه السلام بډاګان جوانان جوړوي، زمانې ښه بډا کړي وو، زمانه یې واپس نشو راوستی، اما د خدای نماینده د خدای وسیع د خدای رسول یې واپس کړل. دنیا ته یې دا وښیل چې دا هر څه چلیږي د خدای ید قدرت سره چلیږي. مولا امام صادق علیه السلام چې کله دغه فرمایشات ورته وکړل هغه دهري سره شوه، جواب ختم شو. یورې هغه دهري لاس مخکې کړلو، شهادتین یې ویله، مولا زه وشوه، تا لاس باندې مسلمان شوه. دا ټایم کې یو صحابي ورته یې هشام ورته یې مولا دا تعجب خبره نه دی چې زندیق دهري ملحد تا لاس باندې مسلمان شي، ویلې چې تا نیکه لاس باندې کافران مسلمان شوي دي. هغه نه بعد هغه زندیق ورته یې چې مصر نه راغلی و چې مولا یې ما خپل شاګردۍ کې قبول کړه. مولا هشام ته سترګې تاو کې هشام دغه خپل شاګرد جوړ کړه. هغه کس نه بیا یو بهترین د خدای پرست انسان ووتلو. عزیزان گرامی قدر دغه امامانو مو ته قدم قدم کې خیلی دي. یو کس مولای کائنات ته راغللو، مولای کائنات خپل مبارک ښکلي رخ شعر کې هم دا شعر فرمایش کړی دی. مولا ته دی څه پاته دی چې میعاد وي، څه پاته دی چې الله وي، څه پاته دی د زندګۍ نه بعد بله زندګي وي، څه معلومات دی. مولا ورته ډېر ښکلی رخ فرمایش وکړو، ډېر ښکلی رخ جواب یې ورکړو. دغه جواب اورېدل طالبګار یم چې تاسو لږ مینې سره جواب اورئ. مولا ته زعم المنجم والطبیب کلاهما، منجم و طبیب دغه دغه ګمان کوي. څه ګمان کوي؟ ان لا میعاد فقلت ذاک الیکما. څه کیدای شي دین وروسته بله زندګي نه وي، کیدای شي خدای نه وي. زه ورته یم چې دی تاسو خبره دی، اوس یې ما خبره وره. ان صح قولکما فلست بخاسر. که چیرې تاسو خبره درسته وي معاذ الله څه درسته نه دی، اول یقیني دی متیقین دی څه درسته نه دی. خو فرض و په فرض محال
چې تاسو خبره درسته وي، نه قیامت وي، نه الله وي، نو ما خو څه نقصان نه دی کړی. توجه مو دی؟ زه تا سره برابر یم، څه نقصان مو نه دی کړی، زه تا سره مساوي یم، زه تا سره برابر یم. ما دغه لمانځونو دغه روژو مو ته څه نقصان راکړو؟ فرض وکړه د دنیا نه مو لاړ یو هیچیانو، د لمانځو دغه روژو دغه مو ته څه نقصان راکړو؟ نقصان خو نه راکوي که نه. اما مولا ورته هېڅ ان صح قولي فالخصار علیکما، که چېرې د ما خبره سوي چې یقینا همدا شی دی، 100% یقین دی چې میعاد شته، قیامت شته، الله شته، ما خبره درسته دی. که د ما خبره درسته وي ته به بیا چی کوې؟ ته خو ټول خسارات کې شوې، ته خو ټول نقصان کې شوې، تاسو لمونځونه نه وکړل، تاسو روژې نه وساتل، ته خو ټول نقصان بیا موندو. که تا خبره درسته وي نو ما هېڅ نقصان نه دی کړی. زه اردو سراتو کې محفوظ یم، دې ته دفع احتمال ضرر، ما ضرر یو احتمال کې نه دی کړی، اردو احتمالو کې ما ضرر نه بچ یم. اما که ما خبره درسته وي چې یقینا همدا شی دی، نو ته خو ډېر ضرر وکړو، ته خو جهنمي شولې. توجه ما کړو. عزیزان گرامی قدر، به دغه آثار څه پروردگار مطهر قدم قدم کې اثار ښیي. اندغه آثارو ته مولا حسین اشاره کوي. څنګه یې مولا حسین؟ مولا ښکلې مبارکې ژبې سره داسې یې کربلا سرزمین کې الهی علمت به اختلاف الاثار. پروردگاره تا ماته د مختلف قسم ته آثار څه ښیلي دي، د مختلف قسم ته آثار څه ته ماته ښیي. دینه زه دغې خبرې باندې پوهېږم. وتنقعات الاطوار، د مختلف قسم ته هر قسم ته زلزلې کله راشي، کله یو څه حالات راشي، کله بل حالات راشي، دغه دنیا کې تنتش څه رسي، تعطش څه رسي. دینه زه دغې خبرې باندې پوه شوم پروردګاره ان مرادک مني، زه د هر څه ته ما پوره کوي. زه دا بدبخت انسان ډېر بدبخت دی، انسان ډېر بدبخت دی، انسان خدای نه غافل کېږي. کله کله وخت خدای دغه ارتعاش راوړي دنیا کې، دې دپاره چې انسان متوجه کړي چې څوک شته دی، د دغه کائنات خالق دی، د دغه کائنات مالک دی، د دغه کائنات خدای دی، الله دی. ان تتعرف الی فی کل شی، خدایا ته غواړې چې زه ته هر شي کې وپېژندم. دغه ورځه دغه شپه دې دپاره دی چې زه تا وپېژندم. د مېره سترګې پړکا دې دپاره دی چې زه تا وپېژندم. د اسمانو نه شوګریر نزول دې دپاره دی چې زه تا وپېژندم. د ځمکې نه ما دپاره خوراک زرغونه شوله دې دپاره دی چې زه تا وپېژندم. څنګه غافل دی انسان، ټوله د خدای نعماتو کې د خدای مخلوقاتو کې زندگی کوي، مګه خدای نه غافل دی. توجه مو دی وړونو؟ مگه خدای نه غفلت کې دی. بل ځای کې مولا داسې فرمایش کې وایي قیستنی لما ذراتا، پروردګاره فی سمائک و ارضک، پروردګاره د کوم څه ځمکې کې د تا مخلوقات دي، ته مختلف قسم ته اختلافاتو کې راولې، کوم څه اسمانو کې د تا مخلوقات دي، د تا موجودات دي، څه مختلف قسم ته اختلافاتو ته رسي، دغه ټولو شیو زه بیدار کړلم چې ته موجود یې. څومره مبارکه، څومره ښکلې روغه شیرین زبان سره حسین یې. خدای د هغه هر څه یې موږ تاسو طرف ته اشاره دی چې د هر شی انسان بیداروي چې څوک شته د دغه کائنات مالک، څوک شته د دغه کائنات بادشاه څخه الله دی. عزیزان ګرامی قدر، چې کله معرفت سره د پروردګار در ته د خدای توحید ته وارد شي، بیا د مشکلات دا مصائب به انسان لپاره ډېر خواږه وي، ډېر ورته خواږه وي. ویلې چې همدغه مشکلات، همدغه مصائب انسان لپاره یو قدم مخکې خدای ته بیایي، انسان لپاره اړکای دی چې خدای ته ورسېږي. یو کس و روایت دی، معصوم نه روایت دی چې یو کس وایي چې هغه مسجد ته راتللو سبې لمانځه دپاره، جمعه ته راتللو، یو ځای ته راورسېدلو، خپه یې خویه شوه، ولوېدلو، جامې ټوله خرابې شولې، دوباره واپس شو خونې ته، جامې بدلې کړي، وضو یې دوباره وکړو، دوباره راغلو. چې دویم وارې سره راغلل، دویم وارې هم بیا خوی شو، بیا ولوېدو، بیا یې جامې ټوله خرابې شوې، بیا خونې ته لاړلو، بیا یې جامې بدلې کړي، بیا نو جامو سره بیا مسجد ته روان شو. چې کله دریم وارې راغللو، سترګې د غړۍ څه یو کس راغللو چې هغه سره چراغ ورسره دی، لیټ ورسره دی،
څه ډېر خوشحال شو شدي ورته منالوېږه مې اخ چراغ سره یې مسجد دروازې ته یې ورسولو څه کله دروازې ته ورسولو هغه کس ورته وایي څه ما سره مسجد ته نه وځه زه هم مسجد ته لمانځه پر راغلی یم تا لمانځه ټایم دی لمانځه ته ما سره نه وځئ هغه کس ورته وایي څه نه زه جمعه ته نشم راوتلی ورته کو ویلې څه وجه دی نه وځه لمانځه ټایم دی دومره د ما سره ښېګڼه وکړله زه د تا شکریا نشم ماته کوی تا ما باندې ډېر احسان وکړلو راشه لمونځ وکړه ورته کو نه زه نوتی نشم ته یې ویلې څه سبب دی ورته کو زه شیطان یم تعجب یې وکړلو شیطان ما سره کمک وکړو شیطان ما سره مدد وکړو چراغ یې راته ونیوللو لیټ یې راته ونیوللو مسجد ته ورسولم ته کو د مدد ویلې رسوه کو څه مسجد ته راورسېږو لکه ډېر مینې سره هغه کلام واره د معصوم کلام دی چې څومره انسان د وړه وړه مشکلات مو څومره مخکې بیایي موږ ته نه غافل یو دغو شیانو خدای موږ ته هر قدم قدم کې لارې خلاصې کړي دي خو څومره غفلت کې یو اوس هغه شیطان ورته یې څه ته کله اول وارې راغللې خپه د خویه شوه یې څخه ما وغورځولې څمکه مسجد ته نشي لاړ خو ته مسجد نه ما نشوې ستنوی لاړلې جمعې د بدلې کې بیا مسجد ته راغلې څه دویم وارې تا غورځولې سبا بیا زه وم بیا ما وغورځولې څه خو ته بیا جمعې نورې بدلې کړلې خو بیا د مسجد پرې نخلو د خدای خونه د پرې نخلله ایسا اول واری سکله تو واپس شوی جمعې د بدلې کې مسجد ته روان شوی خدای تا ټول ګناهونه وبخښلي دویم واری تو واپس شوی جمعې د بدلې کړلې بیا مسجد ته روان شوی دویم واری تا ټول خلخانې ګناهونه خدای وبخښلي ایسا شوه دریم واری ما ځکه لیټ راوړلو څه داسې نه وي څه دې ورته د تا ټول کلي ګناهونه خدای وبخښي څخه رحیم ذات دی څخه رحیم ذات دی څخه عظیم ذات دی ته معمولی یو قدم وتخله هغه دومره رحمت دومره سخي دومره کریم تا ټولې ګناهونه معاف تا ټولې خیرخانې ګناهونه معاف ځکه ما بیا باعث نشوم جور څه دوباره اخکاس ارمان وکړو څه خدای ما زه همیشه مصایبو کې وی خدای همیشه مشکلاتو کې وی څه ته ما داسې ماته عظمت درکولی داسې اجرونه درکولی عزیزان گرامی قدر دغه انسان ته همیشه دپاره شیطان صراط مستقیم باندې ناست دی همیشه دپاره اغوا کولې قسم یې خوړلی دی ځینو خلکو ذهنو ته دغه شبهې رچوي چې مسجد ته مه ځه مسجد ته تللی کې تا ته نقصان دی مسجد خدای خونه دی خدای خونه کې څنګه انسان ته نقصان ملویږي څه تا ته مسجد کې خدای نه بریښي بیا کوم ځای کې خدای لټایي دا ټوله د شیطاني وسوسې دي که نه دي شیطان دې مسجد نه یې ته منع کړی ښه ته ورته غفلت کې سوچ ده نه دی غافل یې عزیزان ګرامی قدر انسان دغه مشکلات وجې نه څومره مخکې ځي د مولا حسین کلام خلک واوره څومره ښکلی کلام دی والله د ځنه کلام د معصومینو انسان زړه باندې اثر کوي انسان زړه ته نوځي دا کلام د مولا حسین له ګوره دغه کلام مولا حسین هغه حالات کې هغه وخت کې فرمایش کړی دی څو شو مولا حسین سره چوکیاران پاتې نشول هغه ټایم کې حسین ویلي دي هون علی ما نزل بی انه بعین الله خدایا دا ما باندې څومره مصایب راځي څومره تکلیفونه راځي دا ټول ما دپاره ډېر خواږه دي ډېر خواږه دي ویلي بعین الله ځکه خدای څه ته دی کسي دا ټول تکلیفونه خدای ایتا واجې نه دي ځکه ما دپاره ډېر خواږه دي ډېر آسان دي عزیزان ګرامی قدر دغه تکلیفات دغه مشکلات انسان ته ډېرې موقع میلویږي مو تاسو ته نن موقع میلاو دی چې د حسین ښکلي روح لښکر کې یو د حسین پیروکار یو یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم ولا لفظونه د ادا کوو کاش مو کربلا کې تاسو سره موجود وای فی الحال مو د حسین لښکر نه لاس نه دی خستی دا موقع مو سره شته اما حسین لښکر کې ډېر داسې کسان وو چې حسین لښکر کې موجود وو بیا حسین نه واپس شول داسې ښه نه وي چې ما حسین لښکر نه لیاره وچاته کړو لیاره چاپه کړو لیار سیډ ته شو دغه ځای کې انسان ګاډی متوجه وي دغه ځای کې باید انسان غفلت شکار نشي
تاسو نام اوریدلی دی زهاق بن عبدالله، ټولو نام اوریدلی دی، مشهور دی. خو د زهاق بن عبدالله څه کله مولا حسین ویرغللو، دې سره یو بل ملګری مولا حسین ورته ویله زه کربلا ته روان یم، ما سره ملګرتیا وکړو. تاسو ته پاته دی مولا حسین مدینې نه سره ووتو که نه مکې ته، مکې نه بیا کربلا ته، قدم قدم کې هر چاخونه حسین ته کولی دی. څه بیا ورځ ته ونه وي څه حسین کې یو نه مو خبر نه و، هر چا ته حسین لاړ دی. ایسه دا زهاق سره بل مرګلی ورسره و، د غربو ته مولا حسین ویرغللو. مولا حسین ورته ویله زه نیکه رسول الله دین بچا دپاره قیام کوونکی یم. اما بل مرګلی ورته ویله څه مولا مانې ډېرو خلکو قرضې دي، ما مشکلات دي، زه نشم در سره راتلی. زهاق ورته ویله مولا زه در سره مرګلی یم، زه در سره ځم خو یوه شرط سره. لږ توجه وکړه، انسان څومره بدبختۍ طرف ته ځي. یوه شرط سره مولا څو پورې ایما مرګلیتا تا سره، ایما مرسته تا ته څه فایده در کوي در سره یم، که ایما مرسته ایما مده تا ته څه فایده نه در کوي زه به بیا دنه ځم. مولا حسین ورسره ومنله. حسین کریم دار دی، کیدای شي مولا حسین دا لحظې لحظې کې دې ته دا خبر احساس وشي چې نه د ایما قرباني حسین باندې انده هر چی نه باندې دی، اما حسین باندې قربانۍ ته نه و تیار. دا زهاق بن عبدالله هغه کس دی، اگرچه شیعه مولا حسین منلو خو حسین بیله پرېښودلو. دا هغه کس دی چې لسم ورځ یې حسین لښکر نه جدا شول. چې کله عمر شهید شو، هغه نه بعد حسین ته راغلل، ورته که د ما ګرانه که تا سره ما یوه وعده کړې وه یاده دی؟ مولا حسین ورته ویله بلکل مې یاد دی، که ځه خو لښکر نه ځان بچوه شي لاړ شه، ما طرف نه ازادي. ایسه دغه زهاق بن عبدالله راغللو، واس باندې سپور شولو، څو کسانو چې څړ ته روان شول، ایسې وځې پورې راغلل، یوه کلي پورې هغه کسانو چې د عمر سعد لښکر والا راغلل، چې کله هغوی وپېژندل هغو کې د زهاق یو تره زوی هم موجود و. هغوی له دا د یو تره زوی دی وشتونه وفات شول. زهاق سلوي باج کړه. زهاق مړ نه کربلا کې شهید نشو، شهادت مقام ته نشو میلاو. زهاق خپل ځان باج کو، سلوي باج کا، خو بیا انداز زهاق یوه ورځ کربلا سرزمین باندې راغللو. څنګه نوراني نوراني قبرونه ولیدل، څنګونې ویل نو دغه زندګۍ باندې لعنت وي، چې دې زندګۍ پر ما حسین پرېښودل. څو ورځې زندګي به کوې؟ مطلب دا دی عزیزان گرامی قدر، مو هم د حسین لښکر کې نن یو، خو داسې نه وي چې بیا حسین بیله پرېږدو، داسې نه وي چې حسین توحید نه سرونه څړته شي، ته نه وفات شو بل طرف ته سترګې وغړوه. قسم موقع دی، بل طرف ته سترګې وغړه. د کربلا قدم قدم کې مو ته درس دی، قدم قدم کې مو ته موعظه دی. تاسو صرف د هور ذکر اورېدلی دی، چې عمر سعد لښکر نه صرف هور راغللو، نه. اس هغه ټایم کې چې کله مولا آخري فریاد بلند کو هل من ناصر ینصرنا، آیا څوک شته چې د حسین مدد وکړي؟ اس دې ټایم کې عمر سعد لښکر کې دوه تره زمانې وې، ونما سعد وه بنما حطوف وه. د سعد و حطوف زه دغه ځای کې یو ګزارش به وکړم اورونو، تاسو چې کله خپلو بچیو باندې نامې کېږدوئ د کربلا، کم سے کم د کربلا شهداو نامې زده کړئ، دا نامې لږې زنده کړئ. څومره د افسوس خبره دی، موږ د غربو بدترینو کفارو مشرکانو نامو باندې خوشحال یو، اما د حسین ښکلي لښکر نامې نه کېږدو خپلو بچیو نه. سعد څومره ښکلي نامه دی، حطوف څومره ښکلي نامه دی. د عمر سعد لښکر کې وو، که څه دغه نامې اثار لري، تاسې دا مه یو چې د خیوا زندګي به تېله تېره کړي دي، نه ما ویلې کېږدوه. مولا امیر المؤمنین علیه افضل الصلاة والسلام خپل یوه مبارک زوی باندې عثمان نامه کېښودله. چا پوښتنه وکړه مولا د نامه د ویلې کېښوده، ورته کا دا مو عثمان بن مزعون واجنه کېښوده. عثمان بن مزعون هغه شخصیت و چې احد کې شهید شوی و، پیغمبر صحابي و. د نامې ډېر اثار لري اورونو. صدقه کله مولا فریاد بلند کو هل من ناصر ینصرنا، صدا سعد و حطوف دوه تر زمانو سکاتر زمانو، سو د یو بل ته سترګې وغړولې. سعد حطوف ډېر منواح کړو، ډېر منواح کړلو، ډېر د حسین لښکر ته نه وخت شو، خو بیا هم حسین ډېر کریم دار دی.
حسین ته څه مندا راشي حسین د نه واپس کوي اسد رضی حسین ته ویر شو څه دوی بل لاسونه ونیولل حسین لښکر ته راغلل حسین ته ودرېدل د مګرانو حقا مو ډېر ناوخت راغلو خو بیا مې یا قبول که شاید مولا حسین دا ورته ویلي وي سعد و حطوف سعد و حطوف ډېر ناوخت راغلل وایي تاسې ولمستې ما سره هېڅ نشته دي سعد و حطوف ویله مولا بشمو ته بیړې څه اجازات راکړه څه تا نظرونه قربان کړو چې دغه سعد و حطوف اربو تر زمانو سره حمله وکړله ډېر کسان یې واستلې جهنم کړل ایسه خو اخري دوی څه کله وسارو نه ولوېده دوی بیا حسین ته غږ نه وکړو چې موږ په مدد راشه هغه یو صحابي څلوېدی غږ به کولو حسین ته که نه مو سعد و حطوف غږ نه وکړلو ویلي څه وشوه حسین ډېر ستړی ستمان شوی دی یو بل صحابي ذکر یې کوم بل صحابي ذکر یا کوم د خپل روح صحابه دي دغه د نور ټوکړې دي دا توحید شمولي دا توحید پرچار کې حسین سره شریک وو بل صحابي نما سوید بزرګور وا سوید بزرګور مولا حسین باندې ډېر ګران وو دا وجه چې سوید صحابو کې ټولو کې اخري جام ته لاړ دی ایسه کله سوید جام ته لاړ او د خپل روح جهاد یې وکړلو ایسه سوید ډېر زیات شدید زخمي شولو ټولو صحابو کې زیات زخمونه سوید بزرګور اخیستي دي ایسه سوید بزرګور کربلا سرزمین باندې بېهوشه پرېوتلو سوید بزرګور ته هغه وخت کې هوش راغللو هغه ټایم کې بیدار شولو څه کله اواز بلند شولو الا قد قتل الحسین بکربلا کله سوید ته اواز واورېدلو چې سوید ټول بادان ولړزېدلو په دغا شولو چې سوید خپې سره یو خنجر و خنجر یې راوبستلو ډېر ورو ورو پاڅېدلو سوید ټول زخمونه ډاک و یوې ماتې نیزې سره تکیه وویله یوه ظالم نه ګزار وکړو اصل جهنم یې کو بل ظالم نه ګزار وکړو اصل جهنم یې کو سوید دین اورسته هم دوا ظالمان جهنم ته رسولي دي هغه نه وروسته سوید زخمي سوید نه چار چاپېر دیکھنه تاو شول سوید ډېر بېدردۍ سره شهید شولو عزادارو وشوه نن د 11 ریزه دی د حسین ښکلو روغو یارانو کربلا ځمکه ښکلې کړې دی عزادارو خدای دیکھنو باندې هم داسې وخت ما راوله معافي د نه غواړم لسم نه وروسته متمونه دي سخت ما ملامت ما کوئ څه کله د حلویتو دغه بندي حرام ظالمانو ورته زلونې راوړلې زه د نه پوهېږم خدای کوم الفاظو سره وایم څه کله یې ورته تسبیح راوړلې نشم ویلای ما معاف کوئ سوال ته کوم ما معاف کوئ صرف اشارې سره پوهېږئ چې کله زلونې راوړلې د زلونو یوې بیبي نه طواف کولو شوه خپله پوهېږي یوې بیبي نه طواف کولو دغه ظالمانو څه وکړلو دغه بندیوان حرامي هغه ځای باندې راوستلو څه کوم ځای کې اهل الله هغه عظیمې جنازې پرتې وي ایسه کله ګودال ته دغه خلخانه راوستله ایسه دې ټیم کې د تاریخ جمله د معافي د نه غواړم هر یوې بیبي اوښ نه کربلا ځمکه ښکلې کوله ایسه د حسین میړنۍ خور اوښ نه دي شال سره کربلا ځمکې ته راغله لکه څرنګې عباس راغلی و خو
خو عباسو ورمنی میڑنے خور کی یو فار کو ورمن زینب یا میڑنے دے عباس پشانتی یو فار کر کیو عباس تو ووس بلندے نہ روغلو ورمن دوخ بلندے نہ روغلا یو شبہاتی لرلو عباس حملی چی نوی ورمن حملی چی باندوی ازدارو اصحاری وی بی بی خپل مین جنازی تا روغللا چوک دغا کئی وا قاسمہ چوک دغا کئی وا علی اکبرہ اس خدا کو بیبیانو کی دوی دسی بیبیانی وی سو دوی بلی وی جنازی تا نلوڑلی ہیچو جنازی تا نلوڑلی دوی کی وا ورملا زیناب وا صدا آن محمد جنازو تا نلوڑلا آن محمد جنازو تا نلوڑلا سیدہ دو حسین جنازی تا ودری دلا حسین جنازی تا خور سر پیکر وکرلو سترگی ہوتا وکڑولی خاکی ہوتا وکو آنتا ام الحسین آیات دا مامور زہراز وائے حسینی پختنا بوکو سوال بوکو ورمنی نا ورمنی ویلی تا دخبل ورور حسین نا پیشان دی شاید جواب روشی سہازہ حسین مرملو بالدماء جوابی داگی جملے کی دے سستر کی مدینی تا توکڑلی نکا رسول اللہ آگا حسین ستو پولوس براولو آگا حسین ستوی شنڈی صفا والی نن حسین مرغلالو سرا خط پت دے داگا حسین دے نن زخور زیناب دینا پیشندو اس ایوہ داگا بی بیوہ ایوہ بلا بی بیوہ من اسرے اورا بلا کما بی بیوہ بلا بی بی او میرا بابا سو میرا باب وڑا شہزادہ جنازی تا نہ روگ لالا او میرا باب سیحت حسین جنازی تا روگ لالا امام حسین جنازی تا ودری دالا اس دیر غور سر استرگی ہوتا وگڑا والی اتاکو آقا حسینہ مولا حسینہ امار سار ٹیکرائی رشتہ ستا باندی سیرہ جوڑا کو مگرانا جانانا حسینہ لسنا مباند دی ستا مخباندی ودراوام ما جانانا حسینہ تو دیر تاگی شہید شوالی خموتو سرننہ وعدہ دے ستو پوری زنداوام اتو دنیا ساڑے اوبو بنا چکو مول جانانا حسینہ یو بلا وعدہ حمد سکو مولو اتو جنازاد کربلو کرمیتا ہی خیدے مولو ننستا میرا باب تو اسرا وعداش پلا سو پوری میرا باب زندہ دے زب سیری تنکینو اندہ واجوا سمدینی کی میرا بابی سکل سبش والے میرا بابو گرمے ترہوا تلا گرمے کی بنوستا وا سو پوری میرے سر کی غروب نو کڑے یہ اوریزی مولا زین العابدین روغللو میرا باب تویلا میرا باب موری مقران موری وشوا سیری تروشا ایتا مخرنگ دیر متغیر شوالو خو میرا باب دے نہ رہتی امام طویلہ سزای امام تو تا حکم کام دا مقران موری پاچے گا اسی وری امتنا مولا زین العابدین میرا باب وانی اولا لگاگی وکرلو گران ترور زیناب مامور بلمٹ کی وانی سا اسی وری میرا بابی گرمینا پوچا والا اس دی ٹیم کی ورمانی بی بی ستر کی آسمان تا آس کی کڑالی خدایا ما حسین سا وعدہ کری دے